أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولن تستطيعوا او هرگز بتاسو طاقت انلرے اند دی خبری تعدلوا بین النساء چتاسو برابریو کے پمیند زنانوں کے ولو حرستم اگر چتاسو حرسو کے فلا تمیلو پستاسو ممائل کی گے کل المیل ومکمل مائل کی دوسرا فتذروها پستاسو پریک دے دیلرا کالمعلقتی پشاند زڑند کلیشوی وَإِن تُصْلِحُوا او کچرتاسو اصلاحو کے وَتَتَّقُوا او یریگید اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ پس بیشک اللہ تعالیٰ چدے کان غفورا رحیما دے دیر بہن کی مہربانا وَإِن يَتَفَرَّقَا او کچر دا دوانا جداشو یغن اللہ بے پرواب کی اللہ تعالی کلن ہر یو لرا من ساعته دفراخ اخپلنا وکان اللہ او دے اللہ تعالی واسعا حکیما دیر وسعت والا حکمت والا. پدی آیتونو کی بیان دے کچر یو انسان دے داغا دا یو نزیاتی بیبیانی دی ندوان دا خبر لازم دا چی دائی منز کے با انصاف کی برابری با کی او دائی حقوق با پورا کی با او یو طرف تبا مکمل نمتوجی کی گئی چی دوی خیر خبر لی خیال ساتی او دا غبر خیر خبر بالکل نا دی چی کم اختیاری امور دی پائے کہ بدی برابری کی دا فدبان دی واجب او لازم دا. نکاح کول سنت دی خدای حقوق پر کول دا بیا فرض و واجب دی. کہ یو انسان دنیا کی نکاح ہونا کو نو سبا قیامت کی دوانی ملامتیا نشتا و تپوس بنگی تاولی نکو، لیکن یو انسان نکاح ہو کو او بیا دا بیوی حقوقی پورا نکلو نو سبا قیامت کی وردی حقوق بارک تپوس کی گئی کہ یو بیبی دا او کدو دی او کدری دی او کسلور دی کہ یور دائم حقوق دی او کدو دری او سلور دی بیا دا طول حقوق او دائمن کی برابری دا فدبان دی واجب او لازم دے. باقی چکم غیر اختیاری امور دی لکه د زړه میلان او توجه دا د انسان په اختیار کې نه ده. بعضې بیبیانو الله تعالی ناشنا صفات ورکړي وي، هغه عقلمند وي، سنجیده وي، ذهین وي، خوش اخلاق وي، تابعدار او فرمان بردار وي، د خبرې سلیقه ولا ورزي، نظم و ضبط کی برابر وي، د انسان توجه خود به خود ایت سیوای. او بعضې بیبي داسې چې هغه ناسمجه وي، جلباز وي، خوش اسلوبي ولا نه ورزي، نظم و ضبط نشي کولی، د خبرو طریقې سمانی، انسان خود به خود ایت بیا میلان نه کیږي. نو دا میلان او د زړه توجه دا مینه او محبت دا د انسان په اختیار کې نه دی. خو چې کم اختیاري امور دي چې مثال ټیم ورکولو او هغې له وخت ورکولو، دای حقوق پوره کولو، نانو نفقه جوړه جامې برابرولو، دا خو د انسان په اختیار کې دي. نو قرآن کریم وی چې په غیر اختیاري امورو کې الله تعالی تاسو نه رانیسي، خو چې کم اختیاري امور دي چې تاسو یې کولی شئ بیا هم نه کوئ او پای کې ظلم او زیاتی وکړئ نو د دې به ستاسو نه باقی تپوس کېږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو ټیم کې 10 بیبیانې وې، دوه خو د نبی علیه السلام بیا وفات شو، 9 پاتې شوې. نبی علیہ السلام د 9 بیبیانو منځ کې برابرۍ کړې ده، انصاف یې کړی دی. د نبی علیہ السلام نه یو بیبي خفه نه راتلې. نبی علیہ السلام د وفات نه پسو انسان چې وفات شي بیا خو بیبیانې ازادي شي،
بیا یو ارس وایي، ولیکن په احادیثو کې په روایاتو کې یو روایت هم داسې نشته، د ضعیف نه ضعیف روایت هم داسې نشته چې یو بیبي د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکایت کړی وي. نبی علیه السلام به مکمل انصاف کو، برابري به کو، او نبی علیہ السلام به دا دعا کوله، اللهم هذا قسمی فيما املکو، اے الله چې د کمې خبرې زه اختیار لرم هغې که خو تقسیم کوم برابرې کوم، فلا تلمني فيما تملک ولا املکو، او اے الله چې د کمې خبرې زه اختیار نه لرم، یعنې د زړه میلانو. ځکه دا ټولو ته معلومه وه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه میلان عایشې رضی الله تعالی عنها ته سیوا و. دا بیبیانو ته هم پته وه، صحابو ته هم پته وه، نبی علیه السلام ته په خپل هم دا احساس و چې زما قلبي میلان عایشې ته سیوا دی. لیکن د نورو بیبیانو د حقوق باقاعده برابر کړي دي. خرچه به نبی علیه السلام د یو کال ورکوله، 80 سا کجوري به نبی علیه السلام د کال بیبي له ورکولې، او د 20 سا بدله کې به ورته جوړه جامې یا نور څه نقد پیسې به ورکولې. 100 سا یو سا کې 3.5 سیره وي. دا د نبی علیه السلام سالانه خرچه د یو بیبي وه، دا به هرې بیبي له ورکول به. نبی علیه السلام د بیبیانو خرچې برابر کړي دي، ټایم یې ول ورکړی دی. د ماښام نه والې تر ساره پورې ټایم دا به د یو بیبي و، او د ورځې ټایم خو د بار کارونو به و، او د مازدیګر او د ماښام منځ کې دا ټایم د ټولو بیبیانو و. نبی علیه السلام به چې د مازدیګر لمونځ وکړو په نمبر یو کوډګۍ ته به لاړو، لسته منټه چې څونه و ابه نبی علیه السلام بیبي سره تیر کو، د هغې خیر خبر او د هغې ضرورتونه به برابر کړو. دا د نبی علیه السلام تقسیم دی. نبی علیه السلام چې کله ام سلمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړو، دا ډېره غیرتي بیبي وه. غیرت او په هر مؤمن مسلمان کې وي، خو د ام سلمې غیرت یاد و چې نبی علیه السلام دې سره نکاح وکړو، نو دې سره نبی علیه السلام 3 ورځې پاتې شو. 3 ورځې بعد نبی علیه السلام دې ته ووایي چې لیس بک هوان علی اهلک، ته په خپل کور والا باندې سپک او ذلیله نه. مطلب دا چې ته یو عزتمند بیبي او زما په نظر کې مې عزتمند دی، تا ته په سپک نظر نه ګورم، ته څه اوبه نه راوړې، خو دا راکړه چې زه تا سره ور ورځې ایثار شوم، نو بیا به ګورې هرې بیبي سره ور ورځې تېروم، نو بیا به ستا نمبر راځي. او که ته چې نه، نو 3 ورځې ستا حق او میلمستیا وه. د دې نه بعد بیا ټولې بیبیانې تاسو یو برابر یې. بیا چې کوم نمبر دی د هرې بیبي چې یو ورځ او یو شپه ده، ابه هرې بیبي سره تېروم، ستا به هم دغه شانتې وي. اوس ستا خوښه ده، که ته وایې چې زه ور ورځې تا سره ایثار شم، نو بیا به ګورې د هرې بیبي حق ور ورځې وي. او که ته یې نه چې زما میلمستیا هم دغه 3 ورځې وشوه، دا کافي ده، باقي زه او نورې بیبیانې یو برابر یو، بیا ستا خوښه ده. ام سلمه رضی الله عنها وایي نه بس دا میلمستیا کافي وه، د نور ټولو سره یو شان برابر یم. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د بیبیانو منځ کې برابرې کو. سفر له به چې نبی علیه السلام ته، حالانکه په نبی علیه السلام باندې د بیبیانو منځ کې عدل واجب نو. قرآن کریم صراحتاً بیان کړی دی سورہ احزاب کې چې تا باندې هېڅ قسمه پابندي نشته. که ته یو بیبي له ټایم ورکوې نو هم ټیک ده، که نه ورکوې نو هم ټیک ده. ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء، ستا خوښه ده که یو بیبي له ټایم ورکوې، که نه ورکوې، که رستو کوې، که مخکې کوې. د بیبیانو دا حق نه دی چې ستا نه مطالبه وکړي. عامو انسانانو به دا خبره واجب ده، لیکن د هغې باوجود نبی علیه الصلاۃ والسلام به د بیبیانو منځ کې برابرې کو چې سفر باندې به ته خسړې به واچو، او چې د کمې بیبي نمبر به ووتو به سره بوتله. دا د نبی علیه السلام انصاف ته امت ته ورکړی دی. ټیک ته د یو انسان دا خواهش او شوق د هر انسانو چې 2م نکاح وکړم، 3م وکړم، 4م وکړم. 2م نکاح او 3م نکاح خو ټیک ته سنت دی، قرآن هم وایي 2 سره وکړئ، 3 سره، 4 سره. لیکن دا چې ګوره عدل واجب دی او فرض دی. که عدل کولی شئ نو هغې بیا وکړئ. دا نه چې په یو کور کې لکه چرګانو به راغونډوئ، هرې له ځان له کور ورکول او ځان له وخت ورکولو، ځان له توجه او ټایم ورکول. که دا کولی شئ نو بیا وکړئ، که نه نو په یو باندې اکتفا وکړئ. او که د یوې طاقت دیم نه، نو بیا یو هم مه کوه چې حقوق یې نشي پوره کولی، څنګه ته نکاح کوې بیا. ولن تستطیعوا، قرآن د لن سره شروع کړه، نفي وکړه،
یعنی تاسو هرگز طاقت نه لرئ، ولن تستطيعوا د دې خبرې به تاسو طاقت چرې مو نه لرئ ان تعدلوا دا چې تاسو برابري وکړئ، انصاف وکړئ بین النساء په منځ د بیبیانو کې. خدا قلبي تعلق یادي د زړه چې کوم میلان دی او مینا او محبت دی، نو په دې کې تاسو برابري چرې نشئ کولی، ځکه د انسان د زړه د انسان په خپل اختیار کې نه دی. پته نه دی کله مایله کېږي چاته، انسان خبروم نی او زړه چاته مایله شوي وي، انسان ته پته هم نی او زړه کې لاره شوي. دا وروسته بیا انسان یو هو زړه ته مې خبره کوزه شوي وځي تېنه. نو قلبي میلان او قلبي تعلق چېرې دا د انسان په خپل اختیار کې نه دی. نو قرآن دې کې چې هغه طاقت نه لري، یعنی قلبي میلان او قلبي تعلق کې تاسو طاقت او برابري نشئ کولی. ولن تستطيعوا او هرگز تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا دا چې تاسو برابري وکئ، انصاف وکئ بین النساء فمن د زنانو کې بیبیانو کې. خدا قلبي تعلق او مینا او محبت یادي او دا ظاهري اسباب او وجوهات. یو بیبي دا هغه خوش اخلاق ده، خوش اسلوبي ده، نظم و ضبط دی پکې، آی کې دا صفات دي چې دای د انسان میلان آی ته سیوا وي. بعد بیبي دا چا به ساده وي او دا شانتینی چالاک بنی، ذهین بنی، انسان طبيعت نه غواړي بیا. نو قلبي میلان د انسان په خپل اختیار کې نه دی، لیکن چې کوم ظاهري خبرې دي، اختیاري خبرې پای کې به همها برابرې کوي. حضرت تانوی رحمه الله دویم نکاح وکړو. د مریدانو وته چې حضرت تاسو خو د دویم نکاح دروازه کولو کړه، ان اوس به هر څوک دویم نکاح کې د مریدان به ګوري چې موږ پیر صاحب وکړو موږ هم دویم نکاح وکړو. عام طور شاګردان او مریدان خپل پیر او استاد ته ګوري، آشان جامع، آشان پیزار، آشان ناس ته په آشان خبریم کې په دې کې هم یاري او دویم نکاح کې. تانی سے وای چې ما دویم نکاح دروازه بند کړه، ځکه چې اوس یو انسان ګوري خانقاه کې چې ځکه احتیاط کوما، چې ځکه طریقې کار کوما، داسې وسو کوم نه کی. ځکه تانی سے وو تله لګولې په خانقاه کې چې چا به تحفه او هدیه وروړه، اوبه د خلکو منځ کې په تله باندې وتلو، دوی سی وکړي او یو یې سبب بڑی پیرانی صاحب او بل حصہ چوټي پیرانی صاحب ایت به ولېګل با یو مرید دوی دوانی وروړي وجه دا بالکل یو برابر دی، یو قیمت والا دی. او ما په دې نیت چې تاسو کې برابرۍ کوي، نو ما یو وزن والا او یو دکاندار نه د یو باغ دوی دوانی وروړي چې یو د یو شی بل د بل شي. تانی سے وینا کې دې شي دا وخت وګي او دا بل پیکې نو بیا برابرۍ ونه شو. نه هغه دواړه اندوانی په چاړه باندې په من مې نیمه کړې او د یوې اندوانی یو حصہ او د بل اندوانی بل حصہ، دا یو کورته او نور دواړه بل کورته. یو الله تعالی بیبیان هم داسې ور کړې وي، بیبیانو مې احتیاط به بیا کوم. تانی سوي کله کله زه لړ شمه په غلطۍ سره د یو بیبي نمبر یې د بل کورته لړ شمه د روټۍ ټایم کې، نو ما ته بیبي وي چې جی روټۍ خو تیاره ده ستا خپل کور دی خو نمبر د هغه بلې بیبي دی. بیبیان هم بیا داسې تابعدارې وي، وی کله کله په غلطۍ د بلې بیبي نمبر کې یو خو لړ شمه اره ته وي چې قربان ارڅ تیار دي ستا خپل کور دی لیکن نمبر د هغه بلې بیبي دی. دومره پورې بیا بیبیانو دې خبرو خیال ساتو که انسان په دې خبرو کې برابرۍ کولی شي ځان دې وتلی نو ټیک ته دویم نکاح دې وکړي، کني نو په یو باندې اکتفا وکړي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کانت له امرأتان، ابو داود شریف کې روایت دی چې اچھا دو بیبیانې دي او فمال الی احداهما او دی یو ته میلان او توجه کې د بل اړه تپوس نه کی، اختیاري امورو کې یو له ټیم ورکی، کله پټو کله ښکارا، کله سو کله سو، هغه بل بالکل یو اګنور کړی دا، بالکل یو طرف ته کړی دا. نبی علیہ السلام فرمایي جاء یوم القیامت، دا سړی به د قیامت پر ورځ راځي و احد شقه مائلن، په داسې حال کې چې دا یو طرف باندې به فالج وي، دا نیم بدن میں مکمل مفلوجی. د قیامت پر ورځ چې کوم انسان د مفلوج ښکارا شي چې یو طرف مفلوج دی فالج دی په پوه شه دې انسان دوا یا درې بیبیانې وي او د پکې یوې سره ظلم او زیاتې کړی دی په اختیاري امورو کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبر ډېر تاکید کړی دی چې نکاح کوي نو خیال وساتئ. بیا
ولو حرستم اگر چې تاسو حرس وکئ، خدا غوړي قلبي خبر یادي غیر اختیاري خبر یادي. فلا تمیلو پس تاسو ممایله کېږئ، میلان یو طرف ته اوړېدو ته وي، توجه کولو ته وي، کل المیل مکمل متوجه کېدلو سره، فتذروها پس تاسو پرېږدئ دې لره. ته یو طرف ته مکمل متوجه شي، یو طرف ته مضاف شوې، هغه بله دې مکمل اګنور کړه، د هغې نه خیر خبره لې نه خرچه ول ورکوې نه تپوس کوې، او هغه داسې شوه قرآن تشبیه ورکوي داسې ده لکه یو څه چې د اسمان او د ځمکې منځ کې ځوړند دي، نو نه بره دی او نه ښکته دی. وي دا بیبي م تا د اسمان او د ځمکې منځ کې ځوړنده کړه، یې ازاده که چې نه ساتي نه د خوښه، هغې به الله تعالی بل ځای انتظام وکړي. او یادا چې مکمل توجه ورته کوه، ټیم ورته ورکوه. فتذروها پس تاسو پرېږدئ دې لره، کالمعلقتې په شان د ځوړندې کړی شوي څیزو، نو داسې مه پرېږدئ. روح المعانی لیکلی دی امام ابن سیرین رحمت الله علیه وی دا مشهور تابعی دی، چې یو انسان دو بیبیانې دي او دې د یو بیبي په کور کې اودس کي او د بلې کور کې اودس نه کي، دا مکروه دي. دومره پورې احتیاط وکړئ چې د یو بیبي په کور کې اودس کي او د بلې کې جومات ته راځي، دام ته ظلم او زیاتې وکړو. امام مجاهد رحمت الله علیه دا بل تابعی دی، ابن عباس رضی الله عنه شاګرد هغه وی صحابو به دونه احتیاط کو چې ته د یو بیبي په نمبر کې خوشبو لګې او د بلې کې خوشبو نه لګې، دام ظلم او زیاتې دی. دواړو ته به په یو نظر باندې ګوري، یو شانتې کالمعلقتې په شان د ځوړندې کړی شوي کې. وان تصلحو او کچر تاسو اصلاح وکئ، اصلاح یو روان سیز سمولو ته وي، کم بګاړ راغلی دی، کم فساد راغلی دی، هغه ختمولو ته سمولو ته اصلاح وي. کچر تاسو اصلاح وکئ، یعنی چې کومه خرابي راغلی را، کم بګاړ راغلی دی بیبي د طرف نه یا ستا د طرف نه، دا سم کې روغه وکئ. حالات همها راځي د انسان په کور کې، انسان د فرشتي نه دي، جنگ جګړې نفرتونه راځي، انسان له ایرول پکار دي او نوې زندگی تیرول پکار دي. مونږ د نبی علیہ السلام سیرت مکمل اصل کې هیر کړی دی. غزوه احد واقع شوې ده، ظاهر خبره چې غلطي د چا وه، دغه څلوېښتو کسانو چې کته راکوز شوي وو، چې کوم نبی علیہ السلام د غونډۍ د پاسه کینولي وو. دې 500 کسانو ته نبی علیہ السلام د بخاری روایت دی، که مونږ جنگ وګټو بیا هم تاسو نه راکوزېږئ، که مونږ جنگ بیلو تاسو به نه راکوزېږئ. نبی علیہ السلام دونه وفرمایل که تاسو مونږ د بر نه وینئ چې مونږ ټوکړي ټوکړي شو او مارغان راځي او زمونږ غوښې اوچتي او تختی، بیا هم تاسو نه راکوزېږئ. دا د بخاري روایت دی باقاعده کتاب الجهاد کې. دومره تاکید نبی علیہ السلام چې نه به راکوزېږئ، بس چې څو پورې ایمان یې ویني. او چې کله لومړنۍ حمله کې صحابو جنګ وګټه او کافرانو تښتېدلو، دغه بر اختلاف پیدا شو، 40 کسان راکوز شو. هغوی د نبی علیہ السلام مقصد دا و چې مړه بس جنګ وګټو، نو کافران هغه دي روان دي، ښځې هغه بره خېږي غر ته، موږ دلته کې څه کوو، راځئ چې صحابو مدد وکړو. خیر دا 40 کسان راکوز شو. هلته خالد ابن ولید لا ایمان نو راوړی، شاته وکتلو چې میدان خالی دی. هغه د هلته نه 300 کسان د شا د غاړې کړو، 2700 ردي غاړې شو. صحابه منځ کې ګیر شو او چاته پته نه لګي چې څه چلو شو، بس چې څه وشو خو بیا وشو، یا کسان شهیدان شو، ټول صحابه زخمیان شو، نبی علیہ السلام په خپل هم زخمی شو. او ظاهر څه دی؟ ظاهر دا چې د 40 کسانو په غلطۍ سره دا کار شوی دی، او ظاهر به د 40 کسانو کې ټول شهیدان شوي نه دا موجود هم دي. لیکن نبی علیہ السلام په 2 کاله کې او بیا د نبی علیہ السلام بعض صحابو چرته داسې یو حدیث او داسې واقع نشته چې نبی علیہ السلام دغه 40 کسانو ته ملامتیا کړي چې مړه ستاسو ولا څه موږ سره دا کار شوی دی، کنه که تاسو نه راکوز شئ نو به جنګ ولې پیلو. نبی علیہ السلام دینه ملامت کړي دي، نه ورته پیغور نه تانا، بس چې څه وشو بس وشو. نبی علیہ السلام هغه هیر کړي دي. دې ته ویل کېږي لیډرشپ، دې ته ویل کېږي د کور سربراه. غلطۍ کم دی کې نه کېږي، خو چې وشوه نه بس وشوه، که نه معافي تلافي وشوه بیا ولې تازه کړې. زمونږ خو مصیبت دارې 40 کاله مخکې او 30 کاله مخکې او 10 کاله مخکې به یو کار شوي او معافي تلافي به هم شوي، بیا چې بل څه خبره او تام دا چل کړو ته والو خبرې مه کوه.
لکه معافی تلافی څه مطلب شو بیا هغه تازه کولو. زموږ د نبی اسلام سیرت په دې نظر باندې ګورو نه، غلطۍ وشوې نو بس وشوې، اوس خبره اصلاح وکړئ، نو زړې خبرې مه تازه کوئ، نوې خبرې راځي په هغه ټایم سره یې ختمې کړئ. وإن تصلحوا او کچې تاسو اصلاح وکړئ، وتتقوا او یره اختیار کړئ، د الله نه ویریږئ. دا نه چې ګنې زړې خبرې بیا دای زور وباسي، ته نه څه خبره بانه جوړې او زړې خبرې ته نه پای زور د اوښ هغه حسد او د اوښ هغه غوسه په کې مه ساتئ. د لسو کالو مخکې زړې خبرې نه ترې وباسي. وتتقوا د الله نه ویریږئ، فإن الله پس بېشک الله تعالی چې دی کان دی غفور الرحیم ډېر بخښونکی مهربانه. نو الله ورته هر څه معاف کړي که د یو بل حقوق کې تلافي شوي او کمې کوتاهي شوي. وإن يتفرقا کفر کور اډو سمیدنه کور روان شو نو بس روان شو او خبره جدایي تراله طلاق وتراله. چې طلاق وشو نو بس هر څنګه وشو، که په پلانینګ باندې وشو که په جلبازۍ کې وشو بس شوي دي. اوس هر یو د خپله مخه وکړي. اوس د نارینه خپل سوچ او خپل سمیو کې د آینده مستقبل باره کې، زنانه د خپل مستقبل باره کې سوچ او فکر وکړي او زړې خبرې د یېرې کې او نوې انتظام به الله تعالی وکړي. او دا مو چې دا څه وشو دا څه وشو چې انسان بیا ټوله ورځ او ټوله شپه نشي بیا جاړي او جاړي او جاړي. د جړام صحت شته او که نه انسان جړاله پیدا دی. مخکې سوچ وکړه، مخکې ځان له انتظام وکړه. زینب رضی الله عنها د نبی علیہ السلام د ترور لور ده. زید رضی الله عنه د نبی علیہ السلام زوی د متبنا. دونه پاکې هسته څوک کېدی شي. نبی علیہ السلام له په خپله نکاح تړلی دی او د نبی علیہ السلام په چاهت او په منشا دا نکاح شوی دی چې نبی علیہ السلام ته شخصیت چاله نکاح وتړي. د زینب او د زید رضی الله عنهما ته کې هسته وي، خدا اختلافات راځي انسان سره. نکاح شو خو خپل منځ کې تر کور نه جوړېدو، اختلافات پیدا کېدلو. زینب قریشیه وه، هاشمیه وه، دای خاندان بیک ګراوند ډېر اوچت و. زید رضی الله عنه اگر چې اصیل دی، اصل نه دی، آزاد دی، لیکن د غلامۍ داغ پې لګېدلی دی او د یمن دی. نو زینب رضی الله عنها لهجه لږه تیزه وه، خانداني خبره پکې موجود وه. نو هغه شان کور جوړ نه شو، خبر اختلافات او جنگ جګړې ته راله. او زید رضی الله عنه نبی رسول الله دې طلاق ورکوم، نبی رسول الله مو ورکوه. او وجه دا و چې د ما په وجه نکاح شوی دی، ما ولا نکاح تړلی، زینب ما تیاره کړې وه، چې طلاق ونشي نو ښه دی. لیکن اگر چې بیا طلاق وشو بیا اوس سړی سوچ وکړي چې دومره پاکو هستو والا منځ کې هغې کې هم دا طلاق شوي دي بیا چې نبی علیه السلام نکاح تړلی، نو دا به راځي په کورونو کې دا خبرې اترې. خو دا نه چې بس کورونه هر څه روان شو. زید رضی الله ځان له بل ځای انتظام وکړو. ام ایمن چې وه دا د نبی علیه السلام د پلار وینځه وه او بیا نبی علیه السلام ته میراث شوه. زید رضی ام ایمن سره نکاح وکړو. داین ول الله تعالی اسامه ورته کې لوی شخصیت ورکو. او دلته کې زینب رضی الله عنها د نبی علیه السلام په نکاح کې راله. ایته د امهات المؤمنین ورته کې لوی لقب میلاو شو. نو کورونه روانېږي نه، وقتي طور باندې روان شي. د سمولو د انسان کوشش وکړي. نن زمونږ مسلمانانو کې دام یو غټ مصیبت دی چې موږ باندې یو حادثه راشي، یو آفت راشي، بس بیا موږ د هر څه نه لاس وي، بس بیا موږ کوشش نه کوو پاسونه. اوږده خبره ده، رومیان چې رومیانو په رومیانو کې یو صفت دامو. عمر بن العاص رضی الله عنه دا ویلو عمر رضی الله عنه ته چې ما رومیان ډېر د نږدې نه ولیدلو، په دې کې یو دا صفت دی چې کله دی راپرېږدي نو فوراً پاسي. بیا څه مطلب که دې باندې حادثه راشي، دې نه غلطي وشي، مسټیک وشي یا آفت پې راشي، نو دا چې به بیا پراتی وي پاسېدو نیمه، دې د پاسېدو کوشش کی. حالات په چا نه راځي، انسان کې به همت پیدا کی، جذبه ځکه پیدا کی. با خپل مشرانو تاریخ ته وګوري، ای په دې حالاتو کې پاسېدو کار کړی دی. نو که حالات کورونه کې روان شو نو روان شو، دا نه چې بس هر څه ختم شو. د سمولو به کوشش کو، د نوې زندګۍ د جوړولو به موږ ځانه انتظامات وکړو. وإن یتفرقا او که چې دا دواړه یو بل نه جدا شو په طلاقو سره، نو بس جدا شو. یغني الله بے نیاز بکی اللہ تعالی، بے پروا بکی اللہ تعالی، کلن هر یو لرا من ساعته په فضل خپل سره یا په فراخي خپل سره. یعنی سړی دانو چې په دنیا تمام دک یو ونو
او سړی خځې نه یو دک یو سړی مې و نه الله بل نور خپل ورکی الله به سړی له خپل تنظیم کې خپل کور کې خځې له الله تعالی بل ځای کې تنظیم کې د خې تنظیم سوچ دي شروع کې او چې تعلق ختم شو نو بس ختم شو خدا را چې دواړه دی یو بل باندې پردا چی د یو بل برای دی نه بیانې بس دا دی چې بس الله تعالی منظوره لکه زید او زینب رضی الله عنها کې تیاکو شو کنه نو دا خو چې زید د زینب برای بیانولې او زینب د زید برای نه بس خاموش شي بس زمون خپل وخت تیر شو الله تعالی منظوره بس قرآن شو خبره ختم شو او د یو بل برای بیانولو د یو بل غیبتونه کولو د یو بل د پردي خبرې کولو دا جایز نه دی په یو صورت کې مو کلم من ساتی هر یو لرا په فراخي خپل سره وکان الله واسعا حکیما او د الله تعالی ډیر وسعت والا حکمت والا ان د الله په خزانو نظر وساته دا مو چې د مار سلال الاسم نری تلی تو ګور بیا الله تعالی ارس آباد کی بلکې دغه بل تعالی خپل درکې الله سر ډیر وسعت او ډیر فراخي ډیر گنجائش ته مون خلق په الله نظر نه ساتو په دنیا نظر ساتو بس ارس ختم شو نری ختم شوی الله نری ختم شوی کنه الله د هر چا مالک ته بندوبست کون کې دی او هرګه وتاو طاقت اون لره دا چې تاسو انصاف وکې فمند بیبیانو کې اگر چې تاسو حرس وکې پس تاسو متوجه کېږئ او مکمل متوجه کېدو سره پس تاسو پرېږ د دې لره په شان د ځوړند کړی شوی او کچې تاسو اصلاح وکې او پرهیزګاري اختیار کړئ پس بېشک الله تعالی چې ډېر بخښونکی مهربانه او کچې دا دواړه جدا شو الله بې نیازه کې بې پروا به کې هر یو لره په فراخي خپلې سره او دی الله تعالی ډېر وسعت والا حکمت والا